نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې درې کسان دي الله رب العزت په قیامت پر ورځ باندې د خدای کسانو سره په قیامت پر ورځ باندې خبره نه کیږي ولا ينظر اليهم رحمت نظر باندې بدوی ته نه قتل کیږي ولم عذاب الیم او دوی ته الله رب العزت سخت عذاب ورکوي اول شیخ زان اغه بدکار بوډا سپینګری ده وګیره کې سپین ولګي ده لکړه لګای کې غاکونه نستا بدکاری کی د غوغو زنا کی د سترګو زنا کی د خلی زنا کی نو اړي سره الله رب العزت د قیامت په ورځ باندې خبره نه کی بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې هغه فقیر الله رب العزت مزدور پیدا کړی ځان طاقت ته په چشماري درک نه لګیږي لیکن ځان طاقت دغه فقیر انسان ځان ته تکبر اختیار کی الله رب العزت پیغمبر فرمای د قیامت پر ورځ به خدای پاک له سره خبره نه کی دریم نمبر نبی علیہ السلام فرمایلی کی ملکون کذاب بادشاہ سے دروغجنی باوجود د دینه چې سلطنت د تا ماته د تا په یو اشاره باندې چلیږي د تا یو خبره له خلې راوځي عمل کیږي او تا ته د درواغ ویلو سوجه ده چې ته درواغ یې نبی علیہ السلام فرمایلی د قیامت په ورځ به د دغو دریو کسو سره الله رب العزت د رحم والا معامله نه کی الله رب العزت به د دغو دریو سره خبره نه کی او الله رب العزت په سخت عذاب ورکوي